बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर کې موږ ساينس کې کندل دا ډیسکس کړو. ما تاسو ته خبره کړې و چې د دوو نیورونز ترمنځ کوم کنیکشن موجود وي یا د دوو نیورونز ترمنځ کوم جنکشن موجود وي، د دغه جنکشن بټوین د ټو نیورونز دې ته موږ وایو ساينس. په دې ساينس کې به دوه قسم نیورون چې دا مثالي. فار ایگزامپل تاسو کتلی شئ دا یو نیورون دی، دا بل نیورون دی. د دې دوه نیورون ترمنځ چې دا کوم کنیکشن دی دې ته موږ وایو ساينس ورته وایو. د دې کنیکشن نه چې کوم نیورون بیفور دی مخکې دی نو دې ته موږ وایو فری ساینپټیک نیورون، او د دې کنیکشن نه بعد چې کوم نیورون دی هغې ته موږ وایو پوسټ ساینپټیک نیورون دا ورته وایو. بیا که چېرې موږ وګورو نو د دې دوو نیورون ترمنځ دا ځای کې دا ګیپ چې کوم دی دا موجود دی، دا خالي ځای موجود دی. دا ګیپ چې کوم موجود دی د دوو نیورون ترمنځ نو دغه ګیپ ته موږ وایو ساینپټیک کلپ چې کوم دی دا ورته موږ وایو. د نیورون په کوم کوم کیسې دلته کې پارټیسپیشن کوي نو د فری ساینپټیک نیورون چې کوم اکسان ټرمینل دی نو هغه به دلته ایساري، او د پوسټ ساینپټیک نیورون چې کوم ډینډرون ایسه ده هغه ډینډرایټ ایسه ده نو هغه به ایساري. نو موږ وایو چې دا ساینپس جوړیږي د په دې کې د یو نیورون د اکسان ټرمینل او د بل نیورون چې کوم ډینډرون دی نو هغه به پارټیسپیشن کوي. نو د دوه نیورون ترمنځ دا ګیپ چې کوم موجود و دا خالي ځای موجود و نو دې ته موږ ویلو ساینپټیک کلپ، او د ساینپټیک کلپ نه چې کوم نیورون بیفور موجود دی نو د هغه نوم دی پری ساینپټیک نیورون، او چې کوم نیورون آفټر موجود دی نو د هغه نوم دی پوسټ ساینپټیک نیورون. اوس دا درې واړه کیسې ته یو ځای کا دا پری ساینپټیک نیورون، دا پوسټ ساینپټیک نیورون او دا ساینپټیک کلپ چې دی نو دې درې واړو دلته چې کوم کنیکشن جوړ کړو نو دغه کنیکشن ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ وایو ساینپس ورته وایو. په ننني لیکچر کې به انشاءالله موږ ټایپس آف ساینپس چې کوم دی دا به ډسکس کوو چې there are two main types of synapse. ساینپس چې کوم دی دا په دوه قسمه باندې دی. یو ساینپس ته هغې ته موږ وایو الکټریکل ساینپس، او بل ساینپس ته هغې ته موږ وایو کیمیکل ساینپس. نو لومړی موږ په الکټریکل ساینپس باندې ځان پوهیو چې الکټریکل ساینپس په کوم قسمه ساینپس دي. د الکټریکل ساینپس یو داسې ساینپس دی چې په دې کې د دوو نیورون ترمنځ دا ګیپ چې دی چې کوم ته موږ ساینپټیک کلپ وایو نو دا ګیپ په ډېر زیات کمي. مطلب دا دی چې د دوو نیورون ترمنځ دا فاصله چې ده دا به ډېره زیاته کمي. نو څومره به کمي؟ نو موږ وایو چې دا موږ سره 0.2 نینومیټر چې ده دا کیدی شي. دلته ما لیکلي دي تاسو ته چې په دې ساینپس کې به د ساینپټیک کلپ از اونلی 0.2 نینومیټر. اکثر دا MCQ کې راتلی شي چې په الکټریکل ساینپس کې د دې ساینپټیک کلپ دا سایز به څومره وي نو په دې کې به دا ساینپټیک کلپ چې ده دا به 0.2 نینومیټر وي، یعنی د 0.2 نینومیټر نه به سیوا نه وي. نو تاسو سوچ وکړئ چې د دوو نیورون ترمنځ دومره لږه فاصله ده چې هغه په نینومیټر کې ده او په 0.2 نینومیټر کې ده. نو د دې نه پته داسې لګي چې دا نرو امپلس د دې نیورون نه د بل نیورون ته جمپ وي نو دا به ډېر په تیزۍ سره ځي. مطلب دا چې دا به ډېر په لږ ټایم کې چې کوم دی دا ځي. نو په دې وجه موږ وایو چې الکټریکل یو داسې ساینپس دی چې په دې کې دا نرو امپلس د دې فری ساینپټیک نیورون نه پوسټ ساینپټیک ته ځي نو ډېر په تیزۍ سره او ډېر په سپیډ سره به ځي. یعنې موږ داسې ویلی شو په دې کې به دا نرو امپلس چې دی دا به کنټینیوس فلو کوي، یعنې مسلسل او په تیزۍ سره به چې دی دا به روان وي. بله خبره دا ده چې په دې کې به دا نرو امپلس چې دی دا به ډایرکټلي د یو نیورون نه بل نیورون ته ځي. د دې نرو امپلس د یو ځای نه بل ځای ته د تلو لپاره څه نیورو ټرانسمیټر نه دی پکار، بلکې څه چل به کېږي چې دا کوم آینز دي چې هغې ته موږ سوډیم او پوټاشیم آینز وایو نو هغه به ډیفیوز کېږي خو هغه به ډایرکټلي فرام ون نیورون ټو ادر نیورون چې دی دا به ډیفیوژن کوي. لومړی پوینټ ځان سره یاد ساتئ چې الکټریکل ساینپس کې به دا نرو امپلس چې دی یا دا آینز چې دی نو دا به موومنټ کوي خو دا به ډایرکټلي د یو نیورون نه بل نیورون ته ټریولینګ کوي. مطلب د دې د موومنټ لپاره به څه میسنجر چې دی دا به نه وي پکار. بله خبره دا ده چې دا ساینپټیک کلپ چې دی دا به ډېر لږ فاصلې والي، د دې ګیپ به ډېر کم وي، صرف 0.2 نینومیټر وي. نو د دې د وجې نه به دا نرو امپلس چې دی دی به ټرانسمیشن کوي نو کویک ټرانسمیشن به وي، یعنې ډېر په تیزۍ سره به چې دی دا امپلس د یو نیورون نه بل نیورون ته ځي.
اوس براشو مونږه کیمیکل ساینپس طرف ته کیمیکل ساینپس هغه یو داسې ساینپس دی چې په دې کې به دا نرو امپلس د یو نیوران نه بل نیوران ته ځي نو دا نرو امپلس د یو نیوران نه بل نیوران ته ډایرکټ نشي راتلی بلکې د دې نرو امپلس د دې ځای نه دې بل طرف ته ټرانسمیټ کېدلو لپاره څه میسنجر به پکاري څه کیریر به پکاري او هغه کیریر ته موږ څه وایو هغه ته موږ وایو نیورو ټرانسمیټر ورته وایو د کیمیکل نرو امپلس یو داسې نرو امپلس دی چې په دې کې به کیمیکل ساینپس یو داسې ساینپس دی چې په دې کې به دا امپلس د یو نیوران نه بل نیوران ته جمپینګ کوي خو د خاص قسمه کیمیکلز په ذریعه باندې به راځي او هغه کیمیکل ته موږ وایو نیورو ټرانسمیټرز ورته وایو نیورو ټرانسمیټر بله خبره دا ده چې په کیمیکل ساینپس کې به دا گین چې دی دا به لږ سی وایي په الکتریکل ساینپس کې دا گین ډېر کم صرف 0.2 نینومیټر والا و خو په کیمیکل ساینپس کې به دا گین چې دی دا به سی وایي دا گین به څومره وي دا به 20 نینومیټر والا وي 20 نینومیټر چې دی دا به د دې گین هغه سایز چې دی دا به موجود وي بله خبره دا ده چې زموږ زیاتره ساینپسز په باډي کې چې دي نه هغه دا کیمیکل ساینپسز دي کوم قسمه ساینپسز دي کیمیکل ساینپسز نو تاسو لومبه الکتریکل ساینپس او بیا چې د کیمیکل ساینپس وي اوس راشي په دوه ساینپسز کې فرق څه دی ځکه پیپر کې باسي او پاتې کې راشي چې what is the difference between electrical and chemical sciences په دوه ساینپس کې څه فرق دی لومړی خبره ما دا وکړه چې الکتریکل یو داسې ساینپس دی چې په دې کې دا نرو امپلس د یو نیوران نه بل نیوران ته جمپ کوي ډایرکټ جمپ کوي دا هغه د ټریول کولو لپاره د هغې نرو امپلس د یو ځای نه بل ځای ته تللو لپاره څه میسنجر نه دی پکار بل طرف ته به راشو کیمیکل ته نو په کیمیکل ساینپس کې به نرو امپلس د یو نیوران نه بل نیوران ته راځي خو د خاص قسمه کیمیکل په ذریعه به راځي او هغه کیمیکل ته موږ څه وایو هغې ته موږ وایو نیورو ټرانسمیټر ورته وایو دویم نمبر ډیفرنس به موږ دا وکړو دویم نمبر ډیفرنس چې په الکتریکل ساینپس کې دا ساینپټیک کلپ چې دا ډېر وړوکی دی څومره وړوکی دی 0.2 نینومیټر والا دی او په کیمیکل ساینپس کې دا کلپ چې دا لږ سیوا دی څومره سیوا دی نو 20 نینومیټر والا دی نو دوه خبرې شوې دریم نمبر خبر به بیا موږ دا وکړو چې په الکتریکل ساینپس کې چونکې د نیورو ټرانسمیټر انوالومنټ نشته یعنی دلته کې د نیورو ټرانسمیټر ریلیز کېدل یا هلته کې ریسپټر سره یو ځای کېدل دا خبره نشته نو دا ساینپټیک کلپ یو بل سره ډېر نږدې دی یعنی دا فاصله ډېره کمه ده نو دا امپلس ډېر کویکلی ډېر په تیزۍ سره د یو نیوران نه بل نیوران ته ځي په الکتریکل کې ځکه خو دا الکتریکل وي لکه د بجلۍ د کارنټ په شان روان دی او په کیمیکل ساینپس کې چونکې نیورو ټرانسمیټر به ریلیز کېږي بیا به هغه نیورو ټرانسمیټر دلته به ریسپټر پورې خپل ځان اټیچ کوي نو لږ ورته کې ټایم به چې دلته کې لګي دا امپلس به لږ ډیلې کېږي نو په دې سیسټم کې به دا نیورو ټرانسمیټر چونکې لږ ټایم چې د اخلي لږ ډیلې به کوي نو موږ وایو دا امپلس به دلته کې لږ سلوي او دې بل کې چې دا لږ پاس درېیم نمبر خبره بیا ما دا وکړه چې زموږ په باډي کې زیاتره ساینپسز څومره چې دي نو تمام ساینپسز چې دا کوم قسمه ساینپسز دي دا کیمیکل ساینپسز